او ما تاسو لنډه خبره وکړه ان ذلك لمحيي الموتى هو على كل شيء قدير. هذا سمو الموتى ما ته مستقل لګونه خبره کړل دغه به کافی ده ځکه دا د اصول د دین نه ده دا مسله د اصول د دین نه ده په دې بچا سره باس نه کوو که سره ته چې مړ اوري کنه اوري راځه باس کو هیڅ ضرورت نشته وای دي کې باس ته ضرورت نشته خلال په قلال تشریف کیه حالانکه دې کې دومره وګت باس دي چې تاسو اوس کوم یو غنټه پلی ضرورت نشته د اثبات دلایل بوم یو د نفي دلایل بوم یو څه ضرورت دی بګي خو دغه خبره پکار ده چې مرګ حق دی څه شه دی مرګ حق چې کوم الله ویل دي او رسول الله ویل دي باغ زموږ ایمان او زموږ کار څه دی چې کوم شي کې زموږ علم نه رسیږي پای کې مونږ ګوتې وو بسم الله الرحمن الرحیم سورة لقمان ترتیباً د سورتون د قرآن نا 31 ابو نزول کی 57 و نزول کی 57 بعد الصافات وقبل السبع بعد الصافات وقبل السبع دلته کې مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه وی چې دلته کې توحید اور معاد کا ذکر مخکې صورت کې د توحید او د معاد ذکر و په روم کې اجمالاً او په لقمان کې تفصیلاً دی روم کې اجمالاً او په لقمان کې تفصیلاً او دلته کې معاد او حشر ذکر او دلته کې داغي خلاصه بیان بل ربط دې فتح به الله درکې بشر د دې چې تاسو په توحید مضبوط شئ فتح به الله درکې بشر د دې چې تاسو په توحید مضبوط شئ نو دلته کې بیان د توحید علی وجه الکمال او دلیل نقلیم دی چې د دانا قول ورته پیش کړي د لقمان د یو دانا قول ورته پیش کړي نو بیان د توحید دی علی وجه الکمال خلاصہ ابتدا کی تمہید مع ترغیب خلاصہ ابتدا کی تمہید مع ترغیب خلاصہ ابتدا کی تمہید مع ترغیب بے زجر دے پا کفار بے زجر دے پا کفار چی دی دخل کو ظلون کی شبہات پیدا کی بیا دلائل عقلیه بعضی د غیبدانه بعضی د کارسازی اته دلائل عقلیه بعضی د غیبدانه بعضی د کارسازی او یو دلیل نقلی د لقمان حکیم نه علیه السلام او سمری دارنگے سمری بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم هدى ورحمة للعالمین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
ومن الناس من يشري لهو الحديث. لهو الحديث تفسیر خازن وی شبهات شرکیہ، شبهات شرکیہ. عبداللہ بن مسعود فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې لهو الحدیث نه مراد گانا بجان، لهو الحدیث نه مراد گانا بجان. نضر بن حارث د بشام ته ته د کیکوبات قصې به کولې، بیا به وی چې زه نبی علیه الصلاۃ والسلام قصې کې زم قصې کوم. داسې بې غیرت. نضر بن حارث بشام ته لاړ نو بیا به د کیکوبات قصې کوم، جو واپس براغه به زم قصې کوم او پیغمبر هم قصې کوي. او ابن قیم فرمایي هر هغه شی چې تا اړوي د شغل د الله نه نو دغه لهو الحدیث دی، دا لهو الحدیث. او هر لهو چې دا کل لهو، هر لهو حرام ده. درې داسې دي چې جایز دي، نیزه بازي، خپل کور والا سره مسابقه کول، لوبې کول، گپ شپ لګول او ګوړه دوړي کول او نیزه بازي کول. الحکمتان اشکر لله. دلیل عقلی لقمان علیہ السلام. لقمان ابن باعوا من اولاد آزر، دا د ایوب علیہ السلام خوریو. داود علیہ السلام نیم علم اغسطه، بیا چوپ ناسو ډیره زمانه، ځکه زما استادان شته له خبرې نه کوم. ادبناک سره رنګ نه ښایسته نه خو خبرې به چې کورې مرغلرې به یې تولې. یو سړي ورته وایي چې ته خو ډېر بدمور یې، دوی زما د خولې خبرې ملغلرې دي. رنګ ته مې مه ګوره، ډنګ ته مې ګوره. موږ تندي ته نه ګورو، تالي ته نه ګورو، تندي ته ګورو. حکمت دانشمندی خبرې. حکمت سے تو یہ ہر چیز کو اپنے مقام پر صحیح سمجھنا. پینڈے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان فرمایا ہر چیز کو اپنے مقام پر صحیح سمجھنا دیتا حکمت ہو. ہر چیز کو اپنے مقام پر صحیح سمجھنا. ابو سعود والے لکھی چې علم زده کول او بل ته ښودل دیتا حکمت ہو. چا ویلی دی چې علم مع العمل. دنه چا تپوس وکړو چې ته دومره مرتبه ته ولې ورسېدلې؟ دوی صدق الحدیث والصمت على ما لا یعنی. رښتیا خبره کوم او بې فایدې بکواس نه کوم، ټریږم نه، بې فایدې خبرې نه کوم. نوکرو د چا سره دغه دغه د جنکو ډیر زیات خیال ساته، دغه غیبوبت کې. مالک ولې ځلې هندوانه ورکړه، د ډیره په خوندور خوړله. مالک ورې چې دا ډیره خوږه ده، مال یې پر راکړي چې ورکړه هغه څښاوه. دا ولې وي ته زما مالک وي؟ نو مې دی وایي چې ما وله شی ورکړه، دوله دومره خوندور سړی. جملہ دانایا حضرت مولانا روم فرمائے گا نا آ محمد افتخار مرسلین، آ محمد رحمت للعالمین، آ محمد حاذق امراض ما، آ محمد ذائق اغراض ما. جملہ دانایا ہمیں گفتن یقین، ہست دانا رحمت للعالمین. نبی علیہ السلام نے خوخیار چلتا دنیا ترغل ہے. دیکھیں آداب دی
د ماشومان او د پلاران او ټول ورته خي. بسم الله الرحمن الرحیم.